پښتانه که د لر وي او که د بر، که په غرب کې ژوند کوي او که په مشرق کې ژوند کوي، که غم وي او که ښادي وي، نو د یو بل سره څنګ په څنګ ولاړ وي. تاسو ته ښایي په امریکا کې که دلته د چا غم وشي، نو دا پښتانه څنګه راټولیږي او د یو بل سره نه صرف دا چې ښادي وي هغه شریکوي، بلکې د غم په موقع باندې هم د یو بل سره ملاتړ کوي. هر څوک چې د خپل مور سره بد وضعیت کوي، دا پښتانه په نیویارک ښار کې راغونډ شوي او دلته د یو مړي لاسنیوه کوي. په دغه غونډه کې موجود محمد رسولي وویل غمونه شریکول د هغه کور غم کموي په چا چې دغه غم راغلی وي، او هم په دې خاطر دوی نن راغونډ شوي وو. د شریکوالی دا معنی نه چې د غمجن کور هغه پریشاني لرې کیږي، ځکه چې ټول ډېر خپلوان وویني یو ځای سي، نو هغه مې له یاد نه وځي، ځکه چې په دې باندې پوهېږي چې زه دلته څوک لرمه او د ما په غم باندې راشریک دي، نو غم تقسیمیږي چې څومره ډېر خپلوان یو ځای کېږي، غم تقسیمیږي، هغه د کور ورته غم کم پاتې کېږي، نو هغه ډېر پریشاني نه حس کوي. دلته راټول شوي پښتانه په خپل وطن کې په ستونزو هم بحثونه کوي. محمد غفران نیازمن ویوې ډیوه سره په خبرو کې وویل په امریکا کې میش پښتانه په غمونو او ښادو کې راغونډیږي چې د یو بل له حاله خبر شي، یو بل وویني او که څوک کومه ستونزه دلته لري په هغې هم خبر شي. د انساني او مسلماني حق یې ده پر موږ باندې چې د ده غم ورسره شریک کړو، او له دې نه اخواته دا زموږ کلتور هم ده، نو په دې کې یو مسلمان بل مسلمان سره باید لاس ورکړي. نو په دغسې وخت کې چې کله غم ښادۍ راسي، نو یو مسلمان باندې فرضي حق ګرځي چې بل مسلمان اول واخلي، پوښتنه یې وکړي. په دې کې ځوانانو ته هم د خپل کلتور بلدتیا راځي او هم غم شریکۍ راځي پکې. نو دا ټول د پښتنو کلتور غونته ده، دې کې پښتانه سره یو ځای کېږي او هغه کوم پروګرامونه چې دي په خپلو کې ښادۍ یا د غم هغه مخته وړي. جانشیر د کابل اوسیدونکی دی او د یوې مودې راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی وایي پښتون کلتور دوی دلته هم ژوندی ساتي او په عمومي توګه پښتانه که هر چېرته وي خپل دود دستور هم داسې دوامداره ساتي. او څرنګه چې موږ د غم او د خوشحالۍ مجلسونه هغلته تجربوو، په همغه مناسبات راغلو چې دا غم د خپل انډیوال سره تقسیم کړو، ورسره همدردي وکړو، او موږ خپل کلچر او کلتور ته دلته اهمیت ورکړو او خپل غم له دوی سره شریک کړو. د خواخوږۍ په خاطر ټول موږ ملګري دلته راغلي، ورسره د دلدارۍ په خاطر ورسره ګډون وکړو. په دې غونډه کې د مړي په نوم ختم القرآن او خیرات هم وشو. محمد سهیل وویل دوی لکه د حجرې روایت دلته ولیدو، کوم چې د پښتون کلتور لویه او مهمه برخه ده. زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې یاره زمونږ پښتانه چې څنګه دي هغه یو موټی دي، هماغه رنګې څنګه روایات زمونږ مثلا په پاکستان کې یا په بل ځای کې یا پښتنو چې څنګه حجره کې وي هغې کې وي، هغسې حجره دلته کې مونږ وکته، هغه رنګې دعا پکې وشوه، هغه رنګې ختم القرآن پکې وشو او ډېر ښکلې دعا پکې وشوه او ټول پښتانه یو بل سره ډېر په مینه محبت کې ملو شو. بیا هماغه رنګې روټۍ وچلېده او ډېر ښکلي خیرات پکې وشو. د یاد وړ ده چې په لکونو پښتانه افغانان د امریکا په بېلابېلو ښارونو کې ژوند کوي. که څه هم په دې مصروفه ژوند کې د یو بل لپاره وخت ویستل ګران بولي، خو په غمونو یا ښادو کې یو بل ته ځان رسوي او دوی وایي خپل پښتانه روایت به دلته هم ژوندي ساتي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.